أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، نن مجھے سورہ یوسف آیت نمبر 15, 16, 17 اور 18 مطالعہ مجھے کو انشاءاللہ. نن پرون درس اختتام په دې خبرې شوی چې دی خپله کې منصوبه جوړه کا د یوسف علیه السلام رونو اور بیا غا د بعد خپل پلار ته کېنستو او پلار ته مختلف حوالې سره خبرې وکړي او پلار هم رضی کو، یعنی یعقوب علیه السلام هم رضی کو او یعقوب علیه السلام ته دا خبره واضحه کړه چې موږ خو لوی یو جتا یو ګروپ یو، نو دا به څنګه کېدلی شي چې موږ به هغه موجود وو، موږ په مخکې به دا موږ نه بیډیا او وغیره خوري. په دې خبرې د دې ټولو اتفاق وشو. فلما ذهبوا به، پس د دې معاملې باندې دی جمع شو، یعنی دا ځان سره واخیستلو یوسف علیه السلام. واجمعوا ان یجعلوه فی غیابة الجب، او دی په کم پهله قرارداد چې شوی هغې کې دی ګوچ مختلف طریقې استعمال کړي وي، اور چاوی چې قتل بھی کو، چاوی چې لرې وي چې تا داسې ځای ته واستو چې واپس نشي راتلی، خو د یوه کاس ورته د دې مشوره ورکړه چې یو انده یو قواعد ته پرې واچو، نو بس قتل به موږ به قتل هم نه کوو، خپله به اپله د ده سبب جوړ شي. او د هغې باندې موږ خبره کړې وه چې یاره دا د ده مشر ورور و، پردی ورور و، خو هغه لږ غوندې د ټولو کې نیک نفس و، هغه دا کوشش وکړو چې یاره قتل نه بچ شي. اوس دا الله تعالی تمام اسباب جوړوي د دی د خپله لاسه چې کوم کار یوسف علیه السلام نه خستونه ده هغه د خپله لاسه باندې کوي. همدغسې معامله په دغه وخت کې په مشرکین مکه کې موجوده وه. مشرکین مکه هم اکثر به دی خپل هغه کې چې سر جوړ کر بیٹھ جاتے، مشورې به کولې چې د سره چا به دا مشوره کوله چې جلوطني کو، چا به دا مشوره کوله چې قید کو، چا به دا مشوره کوله چې قتل کو. دا تمامې خبرې چلیدي همدغسې وي لکه څرنګې برادران یوسف خپله کې کولې. نو دغه کې دا خبره واضحه شوه چې دوی په دغې خبرې باندې اتفاق وکړو. کومې خبرې باندې چې دا موږ چوو یو زوړ قوای وي هغه ته یې واچوو داسې لرې. فلما ذهبوا به، پس دا ځان سره واخیستو. واجمعوا ان یجعلوه، او دوی اتفاق وکړو، جمع شو، متفق شو په دغې خبرې باندې چې کومه کوونی ده فی غیابة الجب، چې دا به موږ واچوو یو ړوند یو زوړ کوهي ته. واوحینا الیه، اوس دلته کې الله تعالی ډېره یو بهترینه خبره کوي. دا عموما د هر نیک انسان دپاره دې کې سوچ ته، یعنی دې کې هغه ته سبق ته. څنګه واوحینا، الله چې ما په دغه ټیم کې وحی کوله. اوس دا وحی هغه خوانه چې د پیغمبر وحی وي، یعنی پیغمبري عمر نه و یا د یوسف علیه السلام ځکه 16-17 سال عمر و، او د پیغمبري عمر نه و. نو دې وجې نه الله تعالی دلته کې چې ما وحی وکړه دا څه شي وي، دا هغه زړه کې و خبره ده. دا الله تعالی هر انسان چې کوم انسان الله سره تعلق وي، نیک خلق وي،
یعنی هغې خپلو معاملاتو چې کله خپلې معاملات یې پیش شي نو هغوی ته زړه ته خدای پاک یوه خبره وي دې ته القا موږ هغه کې یو چې یاره ما باندې دا خبره هغه یو لفظ استعمالیږي چې هغه ده یعنی ما زړه ته خو الله تعالی د هغه زړه ته یوه خبره واچوي دلته کې الله تعالی هغې ته یو وحي انداز ور کړی ده و اوحینا الی په دغه ټیم کې ما څه وکړو چې ما یوسف علیه السلام ته وحي وکړه تسلي مې ورکړه لتنبئنهم بامر هذا څه پهله خبره خو دې کې دا رسي چې واخو ما تسلي ورکوم یوسف علیه السلام ته چې ته هیڅ فکر ونه کوې د تا چې تا سره څه کېږي دا د تا رونو نه دي خبر په دې خبرې چې دوی څه کوي خو چې څه تا سره کوي ته یاد وساته تا سره بهتر کېږي یعنی مسلسل تسلی ورکوي چې ته فکرمند ما کې ځکه ظاهره خبره ده داسې مشوم خدای نه و چې دا نه پوهېدو او دلته رونو دا یې کټه و چې رونو ونیولو اوس کوي ته یې اوس کوي ته چې کله بیا په دغه دوران کې ظاهره خبره ده چې یو ګوري چې هر څه خو کوم دغه ځای کې الله تعالی یوسف علیه السلام ته زړه ته دا خبره کوي چې ته بالکل بې فکره شه تا ته به هېڅ هم نه کېږي بلکې ته چې کوم مقام ته زه دې رسوم هغه مقام پهله پړوی دغه ده و اوحینا الی ما وحي وکړه لتنبئنهم بامرهم هذا چې دی ته به دویمه دی کې دی وحي دی کې دا خبره رسي چې یاد وساته د تا سره چې نن کېږي دا خبره به وي داسې ریځي ته دی ته ور وښیې چې دی به یعنی ته به داسې مقام کې موجود وي هغه مقام کې چې ته دی ته د خبره ښیې دی به وهم و ګمان کې هم نه وي چې دا د ځای ته به رسېدی شي نو ته تسلي شه درېیمه خبره ورته دا ښیي په دې کې چې لتنبئنهم بامرهم هذا چې دی چې نن کم کرتوت کوي دی چې کم نن اعمال کوي رتلونکي ریزې به وي وارې داسې ریز به رسي دی به د دې نتیجې دی ته پته ولګي چې دې نتیجه څه وه یعنی موږ خو دا کووي کې چولی و چې دا به موږ ورک کړو غایب به کړو مګر دا خو الله تعالی یو داسې مقام ته ورسولو چې دی به حیران و پریشان وي یعنی دا خبره دلته و اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا اوس دلته کې څه ټیم چې یوسف علیه السلام کوی ته شي یوسف علیه السلام ته دا وحي کېږي یوسف زړه کې ورته خبرې رسي چې الله تعالی یوسف علیه السلام خاموش ته هغه هېڅ هم نه یعنی دا یو عجبه خبره ده بایبل او تلمود دې باره کې چې کوم د یهود کتابونه دي هغه چې کوم لیکلي دي بایبل خدا لیکلي دي چې یاره د قرآن نه بالکل الټا چې کله چې دا غږ چولو کوی ته نو یوسف علیه السلام ډېرې چیغې ویلې او ډېر شور شرابه یې کوله مګر قرآن د ځای کې بالکل خاموش ده هغه د یو پیغمبرۍ شان چې دا ویلې چې د پیغمبر اوټان چې دا هغه بچپن نه وي یعنی بچپن کې دغه هغه کردار دی هغه اخلاق هغه معاملات هغه دلیری هغه کې موجوده وي مخکې نه لہذا قرآن دی چې بالکل شور نه ده کړی یعنی حیرانګي خو دغه ده حالانکه بایبل دته او تلمود دا یې چې به یو ډېر چیخ پکار یې کړی ده او ډېر یې غږ کولو چېرې دا یعنی یوه داسې نقشه یې کینچ کړي ده چې دا یو موړ کې لکه ودې نیولو هغه ګوري چې ما کوی ته چې ظاهره خبره به شور کوي مګر یوسف علیه السلام قرآني چې بالکل خاموش و الله چې ما دته وحي کړې وه دته ما مسلسل زه ما دته خبرې زړه ته ورچولې و اوحینا الی دته مو وحي کوله لتنبئنهم بامرهم هذا چې ته به دا خبره ویرې دی ته ورښیې دا معامله چې نن تا سره څه کېږي یعنی دې سره لوی داستان ده چې ته کوی کې به بالکل بچ کېږي تا ته به هېڅ تکلیف نه رسي بې فکره شه او حال به ویرې داسې رسي چې دو رونو ته به ته تا دا خبره دا حرکت ته ورښیې ورته ظاهر خبره ده تسلي وشه پورا ورته ګارنټي ورشه میلاو شه یوسف علیه السلام ته چې هېڅ فکر نه تا به د هېڅ هم نه کېږي بلکې ته به یو ورځې مقام دا وخت داسې رسي ته به دا خبره دی ته ورښیې لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا یشعرون او دې ته د دی فکر نشته د دی سمج نشته دی چې نن څه کوي د هغې ورته فکر نشته چې موږ چې څه کوو د دې نتیجه به سره وځي یعنی دی ته د دې فکر نشته دی سمج نشته وجاءوا اباهم پس دی راغللو خپل پلار سره د حرکت یې وکړلو او بیا یې څه وکړلو چې پلار ته عشاء یبکون ماښام پلار ته راغلو او ژړا فریاد یې جوړ کړی و یو مکر والا ژړا وه هغه پلار مخې ته کوله قالو ورته ویلو
یا ابانا چې اې د موږ ابا جان ان ذهبنا موږ څټم چې لاړلو نستبقو موږ داسې وکړه چې غزه کې چې لاړلو چکر ته نو موږ د دوړ مقابله کوله ان ذهبنا نستبقو موږ وبل مخکې منډې والا یوه دوړ مقابله کوله وترکنا یوسف عند متاعنا او یوسف مو چې د هغه مو پرېښو خپل سامان سره یعنی موږ سامان سره پرېښو او موږ خپله کې مقابله کوله او مقابلې کې موږ ډېر لرې ووتلو ان ذهبنا موږ ډېر لرې ووتلو او دلته یوسف موږ پرېښی خپل سامان سره مو پرېښی فاکله الذئب په داسې حالت کې یوه بیړیه راغلله او یوسف یې وخوړلو وما انت بمؤمن لنا ها یقینا ته به موږ خبره نه منې ته به موږ خبره نه منې ولو كنا صادقین مګر موږ خپلې خبرې کې رښتوني یو چې د څه بیان کوو دې کې موږ رښتوني یو وجاءوا على قمیصه بدم کذب او نه صرف دا چې یو درویغو یوه خبره یې جوړه کاغه یې راړه بلکې ځان سره د یوسف علیه السلام قمیص هم راخستی و وجاءوا على قمیصه قمیص یې هم پیش کړلو پلار ته بدم کذب و قمیص دی یو جوټ موټ ویني سره لړلی و چې شي وینو سره و هغه یې ورته وښیلو چې دا وګوره موږ درویغ نه یو د هغه کمیس مو راوړی ده او هغه وینو سره لړلی و قال بل سولت لکم انفسکم امره اوس یوسف یعقوب علیه السلام ورته څه چې دا خبره یې واورېدله نو هغه ورته جواب ورکړو چې د تاسو نفس چې ده که نه هغه تاسو ته یوه لویه خبره درته ډېره اسانه کړله یوه لویه خبره یې ډېره درته اسانه کړله د چې ولې قاله دې کې دا خبره چې یعقوب علیه السلام په دې معاملې پوه شو او یعقوب علیه السلام ته دا خبره پته ولګي چې دا دوی ټوله یوه درویغ یوه منصوبه یې جوړه کړې ده اور اوس هغه یې پیش کړله قال بل سولت لکم انفسکم امره او دا یې ورته وضیحه کا چې یاره د تاسو چې کومه خبره کوي دا بالکل درویغ ده خو چونکې تاسو یوه منصوبه جوړه کړې او ډېر لوی کار چې دا هغه تاسو ته خپل نفس ډېر اسان کړی ده فصبر جمیل زه به په دې باندې صبر کوم او دلته کې بایبل چې کومه د یهودو کتابونه چې کوم اشاره کوي دا کوي چې یعقوب علیه السلام ډېر په ژړا شو او دا قمیص یې واخیستو ځنه لیکي چې یاره دا بیا وغورځېدلو بېهوشه شو او کمیس باندې پروت و کمیس یعنې ډېر ټیم رسې او بیا ډېر ټیم رسېده به دا چیغې او دا ویلې هغې کې یو داسې نقشه یې کینچ کړي چې هغه د پیغمبرۍ شان سره نه ده خو قرآن چې کومه نقشه پیش کوي ډېره بهترینه ده ډېره بردبار او ډېر سمجدار یو ډېر معامله فهم غونې یوه خبره پیش کوي چې پیغمبر و هغه پوه شو په دې خبرې چې معامله دغسې نه ده چې د دوی کومه پیش کوي خو بس دی ته اوس نفس اسانه کړي ده او زه به صبر کوم صبر څه مطلب زه به الله دې پر خلایم چې الله کومه خبره طے کړي ده هغه به کېږي فصبر جمیل زه به دې خبرې باندې صبر کوم والله المستعان علی ما تصفون او بیا ورته یی الله یعقوب علیه السلام ورته یی چې کوم معامله چې تاسو جوړه کړله تاسو چې کومه خبره جوړه کړله زه به دې کې د الله نه څه کوم ما تصفون تاسو چې کومه یوه منصوبه جوړه کړې ده یوه خبره مو جوړه کړې ده زه به په دې خبرې کې الله نه مدد غواړم والله المستعان الله بهترین مدد والا ده او زه به الله نه مدد غواړم الله دې موږ ته د قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي د سمجھ راکړي د په مطابق عملی زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي رب کریم د کار خیر کې موږ ټول ته خپل حصې چونې توفیق ورکړي رب کریم کشمیر او فلسطین ته ازادي نصیب کړي خپل وطن ته نصیب کړي امریکا اسرائیل ناکام و نامراد کې مغلوبه کړي رب کریم دنیا بر کې اسلام ته غلبه ورکړي مسلمانانو ته د اسلام د غلبې لپاره اتحاد او اتفاق نصیب کړي رب کریم کوم خلک چې د ملک اسلامي نظام لپاره کوشش کوي رب کریم ته هغه ته کامیابي ورکړي موږ ته د هغې د ملګرتۍ کوونې توفیق راکړي رب کریم موږ ته د هغې د ملګرتۍ کوونې توفیق د حق ملګرتۍ توفیق راکړي رب کریم کم خلک چې د ملک خلکو دپاره او د انسانانو دپاره او د مسلمانانو دپاره د فلاح او د بهبود او د هغې د حقوقو دپاره کوششونه کوي جدوجہد کې هغه کامیاب کړي رب کریم هغه کامیاب کړي موږ ملک کې
امن راولي اتحاد راولي اتفاق راولي مینه محبت رته پیدا کړي رب کریم مشکل مسایلو کې ګیر دو مسایلو نه مروزي مشکلاتو نه مو بسي رب کریم بیماران ته شفا ورکړي بیروزګار ته روزګار ورکړي چا روزګار ټول ته روزګار کې برکت واچي بیا اولاد ته اولاد ورکړي چا اولاد ټول اولاد نیک او صالح وګرځي رب کریم چا باندې قرضونه اعلان کړي رب کریم چا نور حاجتونه ورته اعلان پورا کړي رب کریم رسوم را ځان اشتران د دنیا نه رخصت ټول ته مغفرت نصیب کړي رب کریم مرګ پر مشته د اطاعت رسید نصیب کې مرګ وخت مشته ایمان نصیب کې مرګ د بعد مشته مغفرت نصیب کې رب کریم د قبر د عذاب نه آخرت تکلیفاتونه او د حساب کتاب سختیو نه مو ستې رب کریم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم